الله رب العزت د نبوت تکمیل په امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې کړی دی. د صحیح بخاری او د صحیح مسلم روایت ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. پیغمبر علیہ السلام فرمای چې زما او زمانه مخکې د انبیاء کرامو مثال پشان د هغه سړی دی چې هغه یو کور جوړ کړو فأحسنه وأجمله، ډیر احسن انداز کې، ډیر خوبصورت انداز کې او ډیر په ښایسته انداز کې کور جوړ کو. الا موضع لبنه من زاویه، خدا هغه کور یو ګټ کې یو خخت زې چې کوم دی هغه خالی پرې خو دی وي، الته خخت نه وی لګولې. نور کور مزیدار دی، خوبصورت دی، مضبوط دی، خو د کور یو کونه دای محل یو کونه هغه د کسي خالی پر خدا او آلته چې کوم دین خوختونه لګوله. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، نو خلق چې کوم دی دغه کور چاپیر د دې محل چاپیره هغه چې کوم دینو چکر لګوي او غیر چاپیره ګرځي او ويعجبون له، او هغه چې کوم دینو تعجب کوي په دی باندې او تعجب کوي او ويقولون او هغه وای چې هل لا وزعت هذه الا بنا. نور کور خو مزیدار دی، خوبصورت دی، احسن او اجمل دی، نو خلک چراشي او ګوري چکرو لګي، نو هغه وای چې هل لا وزعت هذه الا بنا. ولې چې کوم دینو دی ځکه چې کوم دی دا یو وخت دا نه د اخدلې شي، دا زولې خالی دی، دلته راهو تولې نه لګولې شي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای قال فانا اللبنه وانا خاتم النبیین، چې زهم اغختم او زه چې کوم دی خاتم النبیین اند انبیاء او سلسله چې کوم دی ختمون کی. دا حدیث شریف چې کوم دی حدیث مبارکه د استا سوړان چې تلاوت شو. په دغه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مثال په ذریعه سره د ختم نبوت مسله د واضحه کړی ده، او هغه مثال خلاصه ده چې دا نبوت چې کوم دی دا د یو خاصه د بهترین اجمل او احسن د محل پشان دی چې یو خوشته محل د دې محل ارکان د پیغمبران دي. نبی علیہ السلام دراتلو نه مخکې دا محل تیارو، خو صرف د یوې خختي زې چې کوم دی په کې پاتیو چې د دې په وجه په دې محل کې کمیو. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اتلو سره دغه خخته چې کوم دی هغه په کې ولګیدا او محل چې کوم دی نو پوره شو. نو د پیغمبر اسلام دراتلو نه مخکې محل تیارو، خو صرف د یوې خختې زې اچو کوم دی پاتیو پکې چې د دې په وجه په دې محل کې کمیم. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر خپل سره چې کوم دی اخخته او کمې چې کوم دی هم پوره شو. دا اخخته او داغه کمی چې کوم دی هغه زاله او شو پوره شو. اوس د دې محل نه سوک خخته چې کوم دی نو وستل شي او نو پکې چې کوم دی نو سوک یو خخته داخله ولې شي. نو دا رنګ نبوت دا محل نه چې اوس د نبوت محل د پیغمبر علیه السلام پر اتلو سره پوره شو. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې وانا اللبنه وانا خاتم النبیین، زه اخختم او زه خاتم النبیین. یو بهترین محل جوړ شوی دی، خو یو ګټ التخت نه لګیدلی، نو خلک تعجب کوي چې یاره دومره خسته محل خدایو ګټ کې دا خخت ولنه لګول شي. نو پیغمبر اسلام فرمایي د نبوت محل داغه مثال هم دغه رنګ دی
چې دا نبوت په شان د یو محل دی زما د راتلو نه مخکې دا محل تیار خو د یوې خښتې ځای پکې پاتې زما په راتلو سره دا یوې خښتې ځای مکمل شو پوره شو نو زه پیغمبر اسلام فرمایي زه خاتم النبیین او زه هغه خښتې زما په راتلو سره د نبوت محل چې کوم دی نو هغه تمام شو نو دغه حدیث مبارکه هم معلومه شو چې پیغمبر علیه السلام دا خاتم النبیین دی پیغمبر علیه السلام اخیرنی پیغمبر دی د پیغمبر اسلام پر راتلو سره د نبوت محل تمام شو مکمل شو د نبوت تکمیل شو اوس کو یو کس د پیغمبر علیه السلام نه پس د نبوت دعوه کوي نو ګویا چې د نبوت په محل کې د تکمیل قائل نه دی د نبوت په محل کې د نقص قائل دی حالانکه د نبوت په محل الله رب ال پیغمبر علیه السلام سره دا غي تکمیل او پورواله وکړو نو دی آیت کریمه واضح خطور دا معلومه شو چې پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی پیغمبر اسلام اخیری پیغمبر دی د پیغمبر پر راتلو سره د نبی علیه السلام پر راتلو سره الله رب العزت د نبوت تکمیل کو او د نبوت محل دا غي چې کوم دی تمامیت او شو پورواله شو اوس په پیغمبر علیه السلام نه پس بل پیغمبر چې کوم دی هغه نه پیدا کیږي او بل پیغمبر به چې کوم دی دنیا ته هغه چې کوم دی نوې پیغمبر به بل ناراضي نو پیغمبر اسلام دا اخیرنی پیغمبر دی